الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ہر انسان کامیابی غواړي، ہر انسان د خپل بچو د پاره هم کامیابی غواړي، د دنیا هر یو قوم هم کامیابی غواړي. اصل کامیابی صدا او کامیابی ملاویږي سباندې د قرآن پاک اتلسمی سپاری ابتدائی دا آیاتونه دي. اللہ رب العزت فرمائی قد افلح المؤمنون، مومنان کامیاب دی. کم مومنان کامیاب دی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چی اغوی خشوع او خضوع سرا او توجه سره د الله د پاره منځونه کوي. والذین هم عن اللغو معرضون، او د هغه کارونه چې هغه فضول کارونه دي باغی انسان نه دنیا کې کامیابیږي نه آخرت کې کامیابیږي، بلکې هغه سره انسان باغی کولو سره بد ښکاري، باغی سره د ټیم ضایع کیږي، هغه سره د کامیابی نه د تړلې د تنزل تړلې دی. هغه لغویات دي، لغویات فضول کارونه دي او چټي کارونه دي. قرآن او حدیث او زمنګ دین دومره عجیبه دین دی چې یو طرف ته موږ ته عبادات بیانوي د دې دپاره چې د الله مخې ته تاسو سر ښکته کوي او الله راضي شي. دویم طرف ته موږ ته داسې خبرې بیانوي چې په هغې باندې موږ قومونه بد ښکارو، که هغه کار موږ کوو نو کافرانو ته او هغه قومونه چې کوم د اسلام نه خلاف قومونه دي هغوی ته موږ عیبدار ښکارو، موږ کې عیب جوړوي. څنګه چې د مونځ دپاره، څنګه چې انسان مسلمان دپاره مونځ ضروري دی، دغرنګې مسلمان دپاره صفایي هم ضروري ده. د دې د واجې د عبادت دپاره هم شریعت صفایي ضروري کړې ده چې مسلمانه ستا دا قواره، ستا دا مخ هم لږ صفا ښکاري. وثیابک فطهر، خپلې کپړې هم پاکې اچوه چې مونځ له راځي، چې ته چاته عیبداره نه ښکارې. دغه رنګې درته وایي دروغ مه وایه، داسې نه چې ستا د دروغو د وجې نه ستا په معاشره کې کریکټر خراب شي. ته تهمت په بل چا باندې مه تړه، عبادت سره سره دا کارم کوه. داسې نه چې په معاشره کې، په سوسایټي کې، په علاقه کې، په جم کاونډ کې ته د بدنام په نوم باندې مشهور شي، ته د بدکار په نوم باندې مشهور شي، او ته د بدماش په نوم باندې مشهور شي. نو یو طرف ته شریعت موږ ته عبادات بیانوي، بل طرف ته هغه اعمال چې په هغې باندې انسان بد ښکاري، دا د ده په تندي باندې تور داغ جوړوي، د ده په لمن باندې دا سخا او ګنده داغ جوړیږي، هغه هم په قرآن کې بیان شوي دي. والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمن سړی به هغه چې دا به د لغویاتو او د فضول کارونو نه ځان ساتي. ګینې د آیات لري عزتمندو، رستنی قومونه به موږ معاف نه کي، مخکینی تیر شوي قومونه به موږ معاف نه کي. داسې غلط اطوار، داسې غلط طریقې، داسې غلط عادتونه هغې له په معاشره کې
قانون شکل ورنکو، هغې له په معاشره کې د عادت شکل ورنکو، هغه له په معاشره کې د رسم او د رواج شکل ورنکو. ګینې رستني قومونه به د اسلام نه به نابلده وي چې دې کې اسلام کم دی، په دې کې دین کم دی، په دې کې صحیح عمل کم دی. لکه د دې یو مثال د نن ورځې مطابق در کوم. نن د 14 اگست ورځ ده. بېشک آزادي په د انسان سره تړلي چې څومره څیزونه دي او صفتونه دي، هغې کې د ټولو نه لوی صفت ازادي ده. د انسان او د زناور فرق د ازادۍ دی. په انسان او په زناور کې اصل فرق د ازادۍ فرق دی. انسان آزاد دی، زناور تړلی شوی. نو بهرحال او دغه رنګې د دنیا هر یو شی خرڅولی شي، د دنیا هر یو څیز خرڅولی شي. تر دې پورې قرآن پاک تا چاپ کو نو قرآن پاک دی هغه هم خرڅې، په پیسو باندې خرڅې. قرآن پاک الفاظ دي خو کاغذ سره هغې خرڅول هم جایز شو، احادیثو کتاب خرڅول هم جایز شو، امامتي هم په پیسو کو، درس و تدریس هم په پیسو کو. دا ټول عزتمندو. خو یو څیز دی چې هغه دنیا کې نه خرڅېږي، هغه انسان دی چې الله آزاد پیدا کړی دی، دا نه څوک نشي خرڅولی. انسان څوک نشي خرڅولی. الله رب العزت انسان آزاد پیدا کړی دی. خو عزتمندو نن د ازادۍ چې کوم روح دا نوجوانان ورکوي، نن د ازادۍ روح چې کوم دا ډمان ورکوي، نن د ازادۍ روح چې زما او ستا بچی ورکوي، د ازادۍ دا روح موږ ته مشرانو نه دی ښودلی چې په کومه ورځ باندې زموږ ملک آزاد شو، په هغه ورځ باندې د ازادېدو نه مخکې دا اعلان وشو چې ای مسلمانانو دا یاد لرئ دا ملک موږ آزادو. څه اعتبار سره آزادو؟ هندوستان کې چې کله دا ټول یو ملک خوراک سکاک موږ ته آزادو، جامې لباس اچول موږ ته آزادو، مونځ کول موږ ته آزادو. خو عزتمندو باقاعده یو سټیټ د الله په نوم باندې نو جوړ شوی. دی وجې نه علماو او سیاسی خلکو یو محنت وکړو چې موږ خپل یو سټیټ او یو خپل بیل شناخت جوړول غواړو. نو موږ دا ملک د لا اله الا الله د محمد رسول الله په نوم باندې جوړو. زموږ شناخت نشته. عبادتونه په امریکا کې انسان کولی شي، اوس هم په امریکا کې جماعتونه دي، مرکزونه دي تبلیغي، او دغه رنګې هندوستان کې د ټول نه لویه مدرسه ده. دومره مدرسه زموږ پاکستان کې نشته. زموږ پاکستانیان چې کومې مدرسې ته نسبت خپله کوي دیوبندیان یو، هغه دیوبند مدرسه په هندوستان کې ده، هغه مرکز. دا د تبلیغ کار چې څومره عظیم الشان لوی کار جوړ شوی دی، دا د پاکستان نه نه دی جوړ شوی، دا مقه هندوستان نه، د بنګلې والا جومات نه او د بنګلې والا مسجد نه. دغه مولانا الیاس رحمت الله علیه په همدغه هندوستان کې دا زمونږ د اکثر لوی علماء کرام دا غزي نه راغلي دي. وجه دا و چې زمونږ یو شناخت نو د لا اله الا الله په نوم باندې، د محمد رسول الله په نوم باندې، چې کلمه کې د لا اله الا الله مطلب مضبوط یقین نو، او محمد رسول الله یعنی زمونږ پورا اعمال قانون د اسلام په شکل کې نو. نو دوی ویل موږ یو بیل ملک جوړو چې د هغې قانون هم د محمد رسول الله په نوم باندې، نورې طریقې د محمد رسول الله په نوم باندې هندوستان کې اوس هم کېږي. زمونږ نه ښه مسلمانان هلته موجود دي، زمونږ نه بهترین جماعتونه هلته موجود دي، خو سیاسي حوالې سره قانوني شکل سره چې کوم دی ملک موجود نو، یا موجود د مدینی ریاست یا د دې ضرورت پاکستان په دې نوم باندې جوړ شو. د رمضان المبارک د عبادت په میاشت کې جوړ شو. اشاره شو دې ته چې دا ملک موږ د عبادت دپاره آزادو، دا د الله رب العزت د فرمانبردارۍ دپاره آزادو. نو عزتمندو خوشحالي چې څومره هم وشي په دې ملک باندې هغه کمه ده. که یو انسان اختر کې کپړې بدلی په دې ورځ نوې کپړې واچوي خیر دی. یو انسان جنډه اوچتوي په عام ورځ باندې، په دې ورځ باندې په خپل سوزکي باندې ډاټسن باندې جنډه ولګوي خیر دی. دا خپل شناخت قومونو ته ښایي چې موږ یو قوم یو، زموږ ریاست دی، موږ وپېژنئ. او د دې جنډې د لاندې چې کوم دی دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې جنډه جوړه شوې ده. په دې باندې موږ سر ورکولو، په دې کلمه باندې سر ورکولو ته تیار یو. هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس، دا ټول ملکونه زمونږ دي، ځکه دا زمونږ د الله ملکونه دي، او موږ د الله نوم لیوایو او د الله نوم اغستن کیو. خو نن عزتمندو د ازادۍ نه یو بل طرف ته لاړ، ازادۍ نه ګډا ته خبره ووتله. راشئ د جنگ ازادۍ په هغه ورځو کې
هغه 6 لاکه خلک چې حلال شوي دي هغوی ته به موږ څه جواب ورکو؟ هغه ښځې چې بربنډې شوي دي په هغه ورځو باندې، او دا سیکان هندوان مسلمانان دا ټول حلال شوي دي، او د ټولو ته یو اذیت د دې نوم دپاره چې د لا اله الا الله په نوم باندې یو ملک جوړ شي، د دې دپاره چې کوم د هغوی ځانونه قربان کړه. خلکو نه په جریبونو باندې ځمکې پاتې شوي دي، د چا نه اولاد پاتې شوی دی، د چا اولاد په لاره باندې مړ شوی دی، په سلګو کې د چا ښځه مړه شوې ده، د چا بوډا پلار مړ شوی دی، د چا بوډۍ مور مړه شوې ده، صرف د دې دپاره چې موږ به د خپلو بچو دپاره د لا اله الا الله په نوم باندې یو ملک جوړو، د محمد رسول الله د سنت طریقو دپاره به یو ملک جوړو. لاړې هغه نن هغه ملک کې د سنت طریقې ذبح کولی کېږي، نن د هغه ملک په پارلیمنټ کې عزتمندو د عقیدې بیان نه کېږي، نن د هغه ملک په پارلیمنټ کې د ګستاخ رسول دپاره بیان نه کېږي، د لا اله الا الله دپاره بیان نه کېږي. په دې باندې چېرته بیان ونه شو چې زمونږ د لا اله الا الله ملک والا خلک بېلمازه کېږي، د دې به څه کېږي؟ زمونږ په ملک کې عزتمندو خلک زکات نه ورکوي، د دې به څه کېږي؟ زمونږ د ملک مالداره خلک حجونه نه کوي، د دې به څه کېږي؟ زمونږ د ملک کې چې کوم دی انصاف خرڅېږي په پیسو باندې، د دې به څه کېږي؟ یو جج په 2 کالو کې د نبی علیه السلام د نوم دپاره فیصله نشي کولی، دې ملک ته څنګه آزاد ملک ته وی؟ نو دې وجې نه عزتمندو زمونږ ماشومان ازادي څه ته وایي؟ زمونږ ښځې به نن تاسو وګورئ په دې پارکونو کې نرۍ کپړې به اچولې وي، ډانسونه به کوي هلکانو جینکو سره، ولې ازادي ده؟ ازادي موږ له چا را کړې ده؟ الله را کړې ده. د ټولو نه اول آزاد انسان الله پیدا کړی دی. زمونږ مورم موږ آزاد نه پیدا کړي، زمونږ مورم الله آزاده پیدا کړي، زمونږ پلارم الله آزاد پیدا کړي، او نن د ازادۍ په نوم باندې هغه الله خفه کوو. 14 اګست دی، زمونږ دا پښتانه ورته 14 اګست وایي، نو هغوی دا 14 اګست دی، ځکه دا 14 اګست لوی پمپونه دي، او دغه رنګې چې کوم دی عزتمندو شپیلي دي، او دغه څیزونه هلکانو لملاس کې ورکړي دي. بیګا شپه چې کوم دی چا خوب نه دی کړی، ولې 14 اګست دی، بلکل 14 اګست دی. په دې دکاندارانو باندې دوی عزتمندو تاڼو ته اچول پکار دي چې دوی زمونږ بچو ته د ازادۍ غلط مفهوم ذهن ته واچو، چې ته به ټوپونه وې او ته به چې کوم دی نن ګوره د ازادۍ ورځ د جومات ته وګورئ کسان پکې کم دي، ازادي مناوئ په جی ټي روډ باندې، دا ازادي ده. نن خو پکار دی د جمعې ورځ زمونږ شروع نه راغلی وې، یا الله دا خو دومره جمعې مبارکه ورځ ده چې 14 اګست هم تا موږ له په دې جمعې په ورځ باندې زمونږ دعا ازادي ده. موږ الله آزاد پیدا کړي، د جمعې مونځ کوو، ملک هم آزاد دی، د دې دپاره هم دعا کوو. هلکانو سلنسري د موټر سایکلونه ویستي دي، ازادۍ دا نوم دی. لار شاستا آبا او اجداد خلکو ټینکونو پورې راښکلي په دې ورځو باندې. قسم دی په جنگ ازادۍ کې چې کله مسلمانان گیر شوي وو، د مالټا جیلونه وګوره، د شیخ الهند غوندې لوی کسان هغه د مالټا په جیلونو کې د هغوی ګیرې راښکلی شوې وې، د هغوی بدنونه راښکلی شوي وو. چې کله شیخ الهند وفات شو او خلکو اوله غسل ورکو، چې د هغه بدن یې وکتلو، کومو کسانو چې هغوی له غسل ورکولو د هغوی چغې ووتلې، خلک حیران شو چې څه چلو شو، څه چلو شو، چې خلک ورته رادن نه شو، ویل څه چل دی؟ ویل قسم دی د شیخ الهند بدن خو موږ اوس وکتلو چې د مالټا په جیل کې د هغه په بدن کې چې کوم دی څومره سوري کړی شوي وو، او د بدن څومره تور شوی دی، هغه وخته پورې د هغه په بدن باندې اثرات موجود. لاړ شه د مالټا د جیل د ازادۍ د هغه غازیانو او شهیدانو نه تپوس وکړه، هغوی وایي چې موږ به جیلونو ته منتقل کولو، یو بل جیلونو ته، وایي یو ځل چې کوم دی موږ په ریل کې واچولو، ریل کې، او په ریل کې راله میخونه داسې لګولي وو، میخونه، وایي موږ به چې کوم دی یو میاشت موږ په ریل کې مزل کړی دی، بوتلو را بوتلو به او جټکې به یې وله ورکولې، او دا سیخان به زموږ په دې بدنونو کې دننه ننوتل. وایي زمونږ بدنونه دانې دانې شوې، نوونه یې وکړله او بیا به دا سیخان پکې ننوتل، بیا به څه وخت پس بیا گاډی سټارټ کو، هغه دانو کې به هغه سیخان ورننوتل او وینې زوې به زمونږ د بدنونو نه راتلې. دا د جنګ ازادۍ نه تپوس وکړه، ازادۍ د هغوی نه تپوس وکړه چې ازادي څه ته وایي. د هغوی په تن باندې کپړې ترې لرې کړې، وایي چې کله موږ جیل ته واچولو نو موږ په دې باندې خوشحاله شو چې زه د دغه عذاب نه موږ آزاد شو. وایي چې کله زمونږ باره کې فیصله وشوه چې نن به دا علماء کرام او دا عام خلق دا به نن شوټ کېږي،
دا به پانسی کیږي. وایي موږ په جیل کې چې کم دی د پانسۍ دپاره د خوشحالۍ جشن وکړلو چې شکر دی نن به زموږ د بدن نه روح جدا شي او مزید تکلیفونو سره به موږ نه مخامخ کیږو. او الله ته سوال کول د شپې په تهجدو کې خدای پاکه موږ له پانسي راکې، خدای پاکه موږ له مرګ راکې. دا اذیتونه نور زموږ نه برداشت کیږي. داسې نه زموږ ایمان ډانواډول نشي، زموږ ایمان اونه خوځېږي، موږ چېرته د ایمان نه محرومه نه شو. یا الله موږ له د شهادت مرګ راکې، موږ له پانسي راکې. وایي الله زموږ دعا قبوله کړله چې سبا باندې اعلان وشولو د پانسۍ اعلان، نو زموږ په مخ باندې خوشحالي وه. وایي هغه انګریزانو تپوس وکړو چې دا ولې خوشحاله دي؟ چې تپوس وشو وایي دوی په مرګ باندې خوشحاله دي، په مرګ باندې خوشحاله دي. ویل ها دوی په مرګ باندې خوشحالېږي، نو د نن نه پس دوی له موږ مرګ هم نه ورکوو، ځکه دا مرګ د دوی د خوشحالۍ سبب جوړېږي او موږ هر هغه کار نه کوو چې کوم دوی له خوشحالي ورکوي. لہذا دوی به په خپله باندې تړپا کر مري او دوی به چې کوم د خپې راکاږي او مري به موږ دوی له مرګ هم نه ورکوو. دا مرګ هم موږ په دوی باندې نه پیرزو کېږي، ځکه دا مرګ دوی له خوشحالي ورکوي. دې ته د ازادي دې ته وایي. بهرحال خدای دپاره نن شپه شته ورځ هم لا پاتې دی، لاړ شئ د خپلو بچو نه دا لوی لوی پونګي او دا لوی لوی څیزونه والی. لاړ شئ د بلډ پریشر د مریض نه تپوس وکړه چې بابا د ازادۍ دا آواز چې دا ماشوم په دې ګلۍ کې پونګې ووایي تا باندې څنګه لګي؟ هغه وایي الله دې دا ماشوم تباه وربا کي، او الله دې د ده دا لاسونه مات کي، او الله دې د دوی دا مور او پلار هم ګونګیان کي چې دلې دا پونګې ورکړی دی. لاړ شه د هغه بابا نه تپوس وکړه چې هغه 10 ورځې په پروت دی، په هسپتال کې په بیډ باندې پروت دی. لاړ شه د هغه بوډۍ ابۍ نه تپوس وکړه چې هغې 10 ورځې زلقدن دی او زنقدن له نه راځي ساتي نه وځي، هغې ته یې ترورې دا پونګې د ازادۍ خوند کوي که نه کوي؟ ستان وسې تا ته پونګي وایي. دا د غیردونو طریقې دي. خوشحالي مناو کا، خپل کور سجاو کا، او په دې جومات باندې هم تاسو تکړه شوي وې، تاسو به پې جنډه لګولې وې، او په دې جومات باندې هم تاسو چې کوم دی بلپونه په خپلې خرچې سره لګولې وې. هېڅ خبره نه ده، موږ خفه نه وو. تاسو به د جومات لوټې هم د پاکستان د جنډې په شان باندې راوړې وې، تاسو به د جومات دا ګیټ هم د پاکستان د جنډې په شان رنګ کړی وې. موږ به هېڅ کله تاسو ته نه ویلې چې تاسو خوشحالي داسې مه کوئ. تاسو به مال هم یو شین پټکې راوړی وې، تاسو به موږ له هم داسې یو ښکلی کمیس راوړی وې، نن منبر باندې به موږ اچولی وې. موږ به تاسو نه وې منع کړی، ځکه ازادي لوی شی دی، د ازادۍ نه موږ خبر یو. ازادي یو لوی شی دی. خو بهرحال عزتمندو د ازادۍ دا مفهوم اغستل چې سلینسر لګول، دا هلکان چې کوم د عزتمندو په دې موټر سایکلو باندې ګډاګانې کوي، دا د ازادۍ نوم نه دی. ازادي نوم دی 2 رکعته مونځ الله ته وکړه، شکریه ادا کړه، په غریب باندې خرچه وکړه. زمونږ ملک غریب اوس هم پابند دی، زمونږ ملک غریب آزاد نه دی. داسې ازادي به کله راځي چې زما غریب راشي په جومات کې ودرېږي او هغه اعلان وکړي چې د نن نه پس ما ته ګورې د زکات اخیستلو ضرورت نشته. زکات زمونږ غریب هر مونځ کې چې کوم دی کس اعلان کوي ماله راکوي یو سیر وړه والی، زمونږ په کوڅو کې د سیر وړو اوازونه لګېږي. ازادي دې ته وایي چې د چا پلار قتل شوی دی او لاړ شي عدالت چې کوم دی د هغه د پلار قاتل راونیسي او هغه له سزای موت ورکي او هغه راشي په جومات کې اعلان وکړي چې واقعي زمونږ ملک آزاد دی، نن زما د پلار قاتل چې کوم دی هغه پانسي کړی شو. هغه غریب د خپل پلار د قاتل دپاره جیرب ځمکه خرڅه کړه، د خپل لور د غوږونو نه والۍ راواغستې او هغې په بازار کې اونې پونې دامو سره خرڅې کړلې چې زما د پلار قاتل په بازار کې ما سره بر سره بازار ګرځي. دا ازادي به هغه له څوک ورکوي؟ دا به مولا ورکوي، که دا به وزیر اعظم ورکوي، که دا به صدر ورکوي. د دغه خلکو نه چا تپوس وکړو؟ د چا کورونه سوځولی شوي دي، د چا دوکانونه سوځولی شوي دي، د دې خلکو تپوس به څه کوي؟ دغه خلکو له به ازادي څوک ورکوي؟ قرضونو کې خلک ډوب شوي دي، د دې قرضونو نه به دوی له ازادي څوک ورکوي؟ هی دا بجلی چې ګرانه شوه، د هغه غریب سړي 10,000 روپۍ بل راغلی دی، هغه غریب خو په سکول کې چوکیدار دی، 3,000 روپۍ د هغه تنخواه ده، دا به دا 10,000 روپۍ بل د کوم ځای نه ورکوي؟ ازادي دې ته وایي چې ملک خلک خوشحاله وي. او عزتمندو ستا په بدن او په تن کې چې ستا روح بند وي او پریشانه وي، دا به څه ازادي؟ چې ته د خپل ضمیر غلام وي، دا به څه ازادي وي؟ چې ته د خپل پارټۍ غلام وي، دا به څه ازادي وي؟ چې ته د خپل قوم د خپل لیډرانو په غلطو کارونو باندې پرده راچې، دا به څه ازادي؟
دا یاد لري عزتمند. مسلمان قومونه چې کله دوی ظلم کړی دی الله د کافرانو د لاسه ټکولی دي. دوی ظلم الله نه معاف کوي. څومره ظلم شروع دی، قتل و غارت. وړو وړو ماشومانو سره عزتمندو زناګانې کیږي. عدالت کې په کلونو باندې کیسونه چلی دي. کې د عدالت څه خبره ده؟ ډایرکټ بکار دی چې جج دغه سړي کور ته لاړ شي او په مکه چوک کې هغه د حق خبره وکړي او هغه پانسي کړي چې خلکو دپاره د عبرت نشان جوړ شي. نو بهرحال عزتمندو دا لکان مې په لاره کې ولیدل ګډېدل او دغه رنګې عزتمندو قسم قسم غیمې کول اسلام یو درد وکړل. ګینې زمونږ هم زړه غواړي چې موږ ازادي منو. موږ هم ځو پارک ته هم ځو، چمن ته هم ځو، ماشومان سیل لم بوځو، ماشومانو له د 14 اګست کپړې هم جوړو او هغې چې کوم دی موږ د 14 اګست ټوپۍ هم اغوستې دي. ازادي څوک هم خلاف نه دی. د ازادۍ خو یو پرندم خلاف نه. یو توتی چې کوم دی ته هغه ته دروازه کولاو کا او هغه چې کله د دروازې نه وځي هغه څومره په خندا باندې اوسي. د یو څاروي نه د یو سپي نه پټه کولاو کا هغه چې کله په ازادۍ باندې هغه مستیانې کوي او هغه لکۍ خوځوي خپل مالک ته هغه هم د ازادۍ نه خبر دی. و یو ځل چا توتی ته وویل چې زه به تاله د سرو پنجره جوړه کړم، خوشحاله به شي. ما خپلې ښځې له د سرو والی نه دي کړي، تاله به د سرو پنجره جوړه کړم. هغه عربیانو یو نظم جوړ کړی وی لست ارضا بالقفص و ان یکم من ذهبی. ای زما مالکه ته زما د زړه د خوشحالۍ نه ځان نه خبرې، ته ظاهر ته ګورې، راشه زما زړه کې خو لږ نظر وکړه چې زما دا زړه په څه خوشحالېږي. زما زړه ازادي غواړي، د سرو پنجرې نه غواړي. الحمدلله نن پاکستان کې موږ یو آزاد ملک یو او یو آزاد اولس یو. په دې باندې موږ ته فخر دی. خپل عبادات کولی شو. ډیر کارونو کې موږ ته ازادي ده خو ډیرو کارونو کې موږ ته پابندي ده. الله رب العزت دې زموږ دا ملک چې د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی د اسلام دپاره یو هیرو جوړ کړي او د اسلام دپاره یو مقتدا جوړ کړي. لکه څنګه چې په سعودي عرب بیت الله باندې کله خبره راځي نو الحمدلله د پاکستان هیروګان او داغي فوج او داغي عوام هغې ته مخامخ کیږي. کله چې زمونږ نږدې ملک افغانستان باندې څه خبر راځي زمونږ د پاکستان علماء کرام زمونږ د پاکستان فوج هغې ته مخامخ کیږي. دقه رنګې الله رب العزت زمونږ دا ملک د ټولې دنیا دپاره مقتدا او مشر او سرداري دی له ورکړي. او الله دې زمونږ په دې کشرانو کې خصوصا دا ټیک ټاک والا هلکان زما په بیان باندې ابل یو چا ټیک ټاک جوړ کړی د سعودي عرب کې اسلامي ملک ما له چا راولېږل. موږ بیان کړی چې مسافرو باندې قرباني شته. نو سوال هم کړی چې په بعضې خلک وایي چې په مسافرو باندې قرباني نشته، بس دغه ځای ته کټ کړی دی. هغې کې کړی مسافرو باندې قرباني نشته. دا خو سوال و جواب خو ما وروسته ورکړی او په هغې باندې بس ورکړی دی زار مولا زنده‌باد مولا او شیخان او هلکان او ټول پې ګډېږي او هغه کلیپ یې پې ورکړی ما د چا راولېږه. نو کم از کم علماء کرامو بیانونو باندې عزتمندو ټیک ټاک دی که یو سړی ډم دی خپل ډم توپ کوي موږ یې نه منې کوو خو د علماء کرامو شکلونه د هغوی بیانونه دې ته شعائر وایي. جومات به نه ورکې ټیک ټاک کې، قرآن پاک دا څیزونه به نه ورکې، عالم به نه ورکې، حج به نه ورکې، د مونځ تصویران دې څیزونو پورې به خنداګانې نه کوې. په دې باندې سړی د ایمان نه خارج کېږي. ایمان بعض علماو کتابونو کې لیکلي چې کوم سړی استهزاءً بې اودسه مونځو کې قصدن او استهزاءً او توهیناً وایي دا چې کوم دی د ایمان نه خلاص شو، نیمونځو شو ایمان یې ملاړ. ځکه دا یو انسان دی مثلا غلا کوي، غلا فقهاو لیکلي غلا کوي نو به چې څنګه هغه ګله کولا وکړي نو بس موټي وایي بسم الله الرحمن الرحیم او دا مال رالي په دې بسم الله ویلو باندې دا کافر شو. په غلا کولو باندې نه کافر کېږي، په بسم الله ویلو باندې کافر شو. ځکه د دین مذاق یې وکړو. بسم الله یې د غلا په ځای باندې وویل. یو سړی زنا کوي مثلا مردار اول ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم، په زنا سره نه کافر کېدو، په دې بسم الله ویلو سره دا کافر شو. دین مذاق به بالکل نه جوړی په ټیک ټاک کې یا په هر څه کې په بل څه کې د دې څیزونو به مذاق نه جوړی. نو خپلو بچو ته دا تلقین داسې نه چې ته بچي ته د پته مې چې 50,000 روپۍ میاشت ګټي په ټیک ټاک باندې او په یوټیوب باندې او زړی د ایمان نه خلاص شوي. دغه رنګې پښتني جینکۍ مه راولئ په ټیک ټاک کې. زمونږ هغه قوم عزتمندو چې د غیرت په نوم باندې موږ د خپلو ښځو مثالونه ورکول. د پښتنو ښځې وګوره، د پنجاب نه او د نورو قومونو نه به ځایونه خلک راته د پښتنو د ښځو زیارت دپاره او د هغوی کلتور او کلچر کتلو دپاره. نن زمونږ کلچر عزتمندو هغه قچر شو. نو
نو خدا را دپاره چې کومې ښځې په ټیک ټاک باندې راځي هغوی ته هم زمونږ التماس دی زمونږ شملې په ځمکه باندې مه غورځوئ زمونږ ګیرې په ځمکه باندې په خاورو کې مه راکاږئ د خپل پلار پښتو چې کوم دی په ځمکه کې خاورې کوئ مه د خپل پلارانو او د هغه مشرانو چې هغوی په جنګ آزادۍ کې مړه شوي دي او هغوی منځونه او تهجدونه کړي دي د هغوی چې کوم دی هغه عزت او هغه د عزت پوزه هغه مه پرې کوئ. بهرحال عزتمندو داسې د ازادۍ متعلق یو څو خبرې باقي چې کوم آیاتونه ما تاسو ته یو پکې د مونځ بیان یو پکې د لغوه بیان نو قرآن کې وایي چې مؤمن هغه دی چې لغویاتو نه به ځان ساتي لغویاتو کې ګډا راځي او دغه رنګې د موټر سایکل نه سلنسر او دا څیزونه چې کوم دی دا لغویاتو کې راځي شپیلي وال دا په لغویاتو کې راځي او دغه رنګې لارو کوڅو کې چې کوم دی منډې وال دا په لغویاتو کې راځي په تیزه باندې ټیپ لګول په تیزه باندې ریډیو لګول او په تیز باندې موبایل لګول دا په لغویاتو کې راځي ټیک ټاک په لغویاتو کې راځي دا خو د قرآن پاک آیات دی والذین هم عن اللغو معرضون مؤمن سړی به د لغو نه اعراض کوي مخ به ترې اړوي د هغې نه به انکار کوي داسې کار به نه کوي نو که څوک مؤمن جوړېدل غواړي د هغې دا طریقه ده